ګرانو ملګرو، زه اوس د قومي وطن پارټۍ صوبایي ترجمان محترم اسد افریدي ایډوکیټ ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او ستاسو په وړاندې د حیات خان شهید په 40 کلیزه خپله اعلامیه خوره کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د خپل مشر ملی رهبر جناب آفتاب خان په خوښه سکندر خان شیرپاو صوبایي چیرمن د هغې په اجازت سره او د ټولو نه اول زه د ان ډي ایم نیشنل ډیموکریټک مشر وفد ته په خیرالی یم چې د ګران مشر افراسیاب خټک په نمایندګۍ کې دلته موږ سره تشریف راوړی دی. نن زموږ دپاره او تاسو دپاره دا ډیره مهمه ورځ ده، ځکه چې 40 کاله مخکې زمونږ او ستاسو مشر جناب حیات خان شیرپاو یو مقصد سره پالیټکس ته راغلی و او په دې ورځ باندې هغه زمونږ تاسو نه جدا کړی شو. خو نن موږ د برسي چې کوو 40 دا موږ د دې خبرې تجدید کوو چې د هغه کوم مشن و، د هغه کومه لاره وه، د هغه کوم پروګرام و، قومي وطن پارټي نن هغه پروګرام هغه لاره په مخ باندې وړاندې بوځي او د هغه لاره ژوندۍ ساتي. موږ نن دا عهد کوو چې هغه په هغه وخت کې چې کوم جدوجهد کوم تحریک شروع کړی و چې هغه په اصل کې د خوارانو، مزدورانو، بزګرانو، د غریب ولس، د پښتون غریب ولس د درمیانه کلاس تحریک و. هغه یې مخکې بوتلو ګو چې په هغه وخت کې د هغې وخت خان خوانین جاگیردار د هغه خلاف متحد شوي وو، خو دی بیا هم ډېر په نره په دې خپل تحریک کې ولاړ. حتی هغې باندې دا نه ځای ده، هغې خلکو سازشونه شروع کړل او د سازش په نتیجه کې هغه په دې کې کامیاب شول چې هغه زموږ نه جدا کړي. یقینا هغه موږ سره نن نشته، خو د هغه افکار، د هغه خیالات، د هغه جدوجهد، د هغه تحریک زموږ تاسو رهنمایي کوي. او دا نن چې دومره خلک دلته راغلي دي، دا دومره خلک چې دلته کې موجود دي، دا د دې خبرې ګواهي کوي چې هغه حیات محمد خان شیرپاو په لاره باندې روان دي. زه ډېر وینا کول نه غواړم نوره، ځکه چې زمونږ مشران، تنظیمي مشران مو موجود دي، سیاسي رهبران مو موجود دي، نور مېلمانه هم راغلي دي، هغې به هم خبرې کوي. زه صرف 2-3 نارې وهم د هغې جواب راکړئ. حیات محمد خان شیرپاو، قومي وطن پارټي، جناب آفتاب احمد خان شیرپاو، جناب سکندر خان شیرپاو. ډېره مننه.